حارث بن ابي زرار رضی اللہ تعالی عنہ د چې کله ایمان راوړو د خپل علاقې نه د نبی علیہ السلام خواته راغلی ایمان یې راوړو نو د نبی علیہ السلام ته دغه عرض وکړو د الله رسوله ما ته د دین اسلام احکامات وښیې او د دین پس لاړ شم خپل علاقې ته هغه خلکو ته به هغه دعوت ورکړم که هغوی دین اسلام قبول کړو هغوی ته به احکامات وښیم او بیا به د هغوی نه زکات وصول کړم او وخت نبی علیہ السلام ته وکړو په پلانکي تاریخ په پلانکي وخت باندې به تاسو خپل قاصد راولېږئ هغه ته به زه د مسلمانانو راغونډ شوی زکات هغه حواله کړم چې تاسو یې په مدینه کې په غریب مسلمانانو باندې هغه تقسیم نو دی لاړو له دې ځای نه مدینې نه لاړو خپل علاقې ته خلکو ته دعوت ورکړو خلک مسلمانان شول د ده په وینا باندې خلکو خپل زکاتونه هم ده ته حواله کړل او دې چې دی نه هغه د هغې مقرر وخت په انتظار باندې چې نبی علیه السلام به خپل قاصد راولېږي هغه ته به موږ زکات حواله کړو هغه به ویسي نو کله چې هغه مقرر وخت راغی نو د نبی علیہ السلام قاصد راونه رسېدو نو دې پریشانه شو چې نبی علیہ السلام زمونږ نه چېرته خفه شوی دی چې خپل قاصد یې ولې راونهلی نو دې انتهایي پریشانه شو نو دې لږ انتظار وکړو لږ وخت چې دې انتظار وکړو د هغې نه پس دې ټول راجمع شول یو میدان ته او دا اراده وکړه موږ د نبی علیه السلام خواله ځو که زموږ نه څه غلطي شوي نو موږ د نبی علیه السلام نه هغه معافي غواړو دوی به دغه ځای کې دې نه مخکې له چې دی نه هغه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه سره د یو وړوکي لښکر هغه مخکې له ورغی دوی دې تپوس کوي څه کوئ نو د هغه ورته وایي موږ په تاسو باندې حمله کوو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وایي ولې حمله کوئ تاسو خو د نبی علیه السلام قاصد د هغه د وجلو اراده کړې وه او د زکات نه تاسو انکار کړی دی لهذا موږ نبی علیه السلام ستاسو پسې رالیږلي د غذا لپاره موږ ته قاصد نه دی راغلی حارث رضي الله تعالی عنه ورته قسم وخوړو چې موږ ته قاصد نه دی راغلی او نه موږ د هغه د قتل اراده کړې نه موږ د زکات نه انکار کړی دا د زکات مال موږ راجمع کړی دی او موږ د دې نه هغه اراده کړې چې د نبی علیه السلام خواله لاړ شو او که چېرې زموږ نه څه غلطي شوي د نبی علیه السلام قاصد راونه رسېدو چې موږ د نبی علیه السلام نه معافي وغواړو اصل واقعه دا شی وه چې کله هغه مقرر وخت رانږدې شو نو نبی علیه السلام یو صحابي ولید بن مغیره رضی الله تعالی عنه هغه ولېږو چې ته لاړ شه پلانکۍ علاقې ته او د هغې علاقې خلکو به زکات را جمع کړی د زکات مال او هغه ترې راوړه مدینې ته نو د نبی علیه السلام دا قاصد چې کله روان شو لاړو نو د دې قاصد د جاهلیت په دور کې د دغې قبیلې او د دغې علاقې د خلکو سره دښمني وه نو دی چې کله هغه علاقې ته نږدې شو نو د ده په خپل ځان باندې یره محسوس شو چې دغه خلک په ما باندې حمله کوي او ما وژني د ده څه وهم وشو د دې په هغو علاقې ته نږدې شوی او هلته دی ویرېد چې دا خلک په ما حمله کوي وژني دی د هغه ځای نه رامنډې کړې ورغلی مدینې ته راورسېد او نبی علیه السلام ته یې دغه خبر ورکړو چې د هغه علاقې والے ما وژني او زه د هغو نه راوتښتېدم نو نبی علیه السلام د ده په خبره باندې یقین وکړو او خالد بن ولید رضی الله عنه ته یو وړه دسته هغه حواله کړه او د هغې علاقې خلکو ته هغه ولېږله نو خالد بن ولید رضی الله عنه هغه خلک حارث رضی الله عنه دوی د ځان سره ملګري کړل او دوی راغلل مدینې ته او حارث رضی الله عنه نبی علیه السلام ته ټوله واقعه بیان کړه چې موږ د زکات نه انکار کړی دی ستاسو قاصد نه راغلی دی او نه موږ د هغه د قتل اراده کړې ده په منځ کې غلط فهمي راغلې نو نبی علیه السلام د هغوی زکات وصول کړو هغه بیا لاړ الله پاک دا آیتونه هغه نازل کړل یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان جاءکم فاسق که چېرې راشي تاسو ته فاسق سره بنبأ په یو خبر سره راتلو چې تاسو ته یو خبر بیان کړي چې دا کار داسې شوی دی
فتبینوا نو تاسو هغه وضاحت تحقیق کوئ د هغې خبرې چې آیا دا کار واقعي داسې شوی دی او که نه دی. نو د نبی علیه السلام دا قاصد ولید بن مغیره دی تللی و او واپس چې راغی دا خبرې راوړه دلته ورته الله پاک سوي دي ان جاءکم فاسق که چېرې تاسو ته فاسق سړی راشي او خبر درته راوړي. فاسق ګناهګار ته ویلی شي چې د هغه ګناهونه د ده په نیکو باندې غالب وي هغه کس ته فاسق ویلی شي. خو مبصرین ذکر کوي چې دلته د خبر راوړونکی دا منافق نه و. په اتفاق باندې په اتفاق د مفسرینو هغه وایي چې دغه کس هغه صحابي و، دا منافق نه و. الله پاک ورته فاسق دلته د فاسق لفظ استعمال شوی دی. نو د دې مطلب دا دی فاسق یو معنی چې دی نو هغه دی چې د هغه ګناهونه په نیکو باندې غالب وي. خو دلته علما بل یو مطلب ذکر کوي هر چې صحابي دی د صحابو په باره کې قرآن مجید کې بل ځای الله پاک فرمایي رضی الله تعالی عنه الله پاک د هغوی نه راضي دی. صحابه هغه خلک دي چې الله پاک پرې راضي دی. نو بیا د هغوی په باره کې د فاسق لفظ چې ذکر شوی دی د دې معنی بیا دا ذکر کوي چې هغه مستور الحال وي، یعنی د هغه عدالت او ګناهونه هغه پټ وي، د هغې به ته نه لګي. مستور الحال هغې کس ته ویلی شي په دغې لحاظ سره. یا دلته د فاسق لفظ چې ذکر شوی دی دا په دې لحاظ سره چې د صحابي کوم خبر راوړو دا خبر دروغ و، په دغې دروغ خبر په لحاظ باندې ورته د فاسق لفظ استعمال شوی دی. نور د صحابو په باره کې د علماو اتفاق دی چې الصحابه كلهم عدول، صحابه ټوټل صحابه هغه عادلان دي. خدای یو خبره ده چې پیغمبران هغه معصوم دي، د هغو نه ګناه نه کېږي. صحابه دا هغه خلک دي چې هغه محفوظ دي، د هغوی نه ګناه کېدی شي د انساني تقاضې مطابق. خو لیکن الله پاک د هغوی لپاره یو سند جاری کړی دی چې رضی الله عنه، الله پاک د هغوی نه راضي دی. علما لیکي د دې سند هغه نتیجه دا ده چې کله د یو صحابي نه یو ګناه سرزد شي نو الله پاک پرې راضي دی. نو راضي دی الله پاک د هغې چا نه چې د هغه خاتمه په ایمان باندې کېږي او د هغه په خاتمه په داسې حالت کې کېږي چې ګناهونه پرې نه وي. نو صحابه هغه خلک دي که بالفرض د دې نه په دنیا کې یو ګناه وشي دی بیا توبه وباسي او داسې توبه وباسي چې د دوی ګناهونه ختم شي او دې چې آخرت ته ځي نو په داسې حالت کې چې په دې باندې ګناه نه وي. دې ته محفوظ خلک ویلی شي. نو صحابه دا محفوظ خلک دي. لکه داسې واقعات نورو مخې ته راغلي دي. کله چې نبی علیه السلام په مکه باندې حمله کوله نو د نبی علیه السلام یو صحابي حاتم بن ابي بلتع رضی الله تعالی عنه ده چې دی نو د نبی علیه السلام د حملې خبر چې دی نو هغه د مکې خلکو ته ورسېد. کس ویلی و چې لاړ شه زنانه ته یې په خط ورکړی و، زنانه سره په چونډه کې و. نبی علیه السلام علي رضی الله عنه ولېږو هغه خط یې راوویستو. نو ته په دې نیت باندې لېږلی چې هلته په مکه کې زما اهل عیال دي، ښځه ده، بچي دي، چې زه دا خط ولېږم نو مسلمانان باسي هم غالب راځي، د کافرانو به زما د بچو د ښځې سره همدردي به وي، دا چې هغو ته به څه نه وایي. او نبی علیه السلام دا خبره په راز کې ساتلې او د نبی علیه السلام راز یې مشهور دا خو ګناه و. کله چې دا خبر راورسېد دا خبر ښکاره شو نو هغه صحابي ته وویستل. یا دغه رنګې ابو لبابه رضی الله تعالی عنه کله چې نبی علیه السلام بنو قریظه باندې حمله کوله، غالبا بنو قریظه و، نو هغه کس چې دلته تپوس کې د حاتم بن دغې ابو لبابه رضی الله تعالی عنه وایي نبی علیه السلام زموږ په باره کې څه فیصله کړي؟ هغه ورته داسې اشاره وکړه. حالانکې دا خبر د راز وه چې نبی علیه السلام د هغوی د قتل اراده کړې وه او ده چې دی نو په اشارې سره د نبی علیه السلام راز ښکاره کړه. هغې نه بس هغه دومره خفه و په دې خپله خبره په دې خپل اشاره باندې چې هغه راغی مسجد نبوي ته په یو ستنه پورې ځان وتړو. وایي زه به تر هغې پورې ځان نه ازادوم تر څو چې الله پاک زما په باره کې حکم نه نازل کړي زما توبه قبول شي. نبی علیه السلام بیا هم نه ازادو، صحابه هم نه ازادو، دقه ستنه پورې تړلی شوی و. څو ورځې پس د هغه د توبې حکم راغی نو هغه بیا نبی علیه السلام په خپل لاسو باندې ازاد. نو ګناه خو شوی و خو بیا داسې توبه وویستله چې د هغه توبې حکم هغه په وحي سره نازلېږي چې د ده توبه قبوله شوې ده. تر ننه پورې په مسجد نبوي کې یو ستن ده چې هغه په ستون ابو لبابه سره هغه یادېږي چې دا د ابو لبابه هغه ستن ده چې هغه ځان تړلی و او توبه یې قبوله شوې وه. نو
صحابه دا محفوظ دي دینه د انساني تقاضې مطابق ګناه کیږي خو الله پاک دې ته یو سند جاری کړی دی چې هغه د الله د رضا دی او د هغې نتیجه دا ده چې دې ته د توبې توفیق نصیب کېږي او د دې خاتمه د ټولو صحابو هغه په ایمان سره شي او په داسې حالت کې خاتمه شوي ده چې د ګناهونو نه پاک هغه د دنیا نه تېرېږي. فتبینوا نو چې کله تاسو ته یو خبر راشي نو تاسو تحقیق کوئ چې دا خبر رښتیا ده او که نه ده. ان تصيبوا قوما که داسې نشي تاسو تحقیق ونه کړئ نو تاسو به یو قوم ته ورسئ بجهالت په ناخبرۍ کې. اوس ګوره وضاحت نه وشوی تحقیق نه وشوی نږدې وه چې خالد بن ولید رضی الله عنه په هغو حمله کړې وه هغه خلک یې ختم کړی نو څومره لوی کار او غلط کار به شوی نو بجهالت په ناخبرۍ کې غلط فهمیان راځي په دنیا کې قسمه قسم غلط فهمیان هغه راځي ډېر واقعات د هغې نه جوړېږي. فتصبحوا نو بس شوي به وایي تاسو علی ما په هغه څه باندې فعلتم چې تاسو کړي نادمین ایمان تاسو به بیا خفه وئ په هغې باندې. واعلموا پوه شئ ان فیکم رسول الله چې تاسو کې د الله رسول موجود دی لو یطیعکم که چېرې د الله نه رسول ستاسو تابعداري وکړي فی کثیر من الامر په ډېرو کارونو کې لعنتم نو تاسو به په تکلیف کې پرېوځئ ولکن الله حبب الله پاک خوښ کړی دی الیکم ستاسو لپاره الایمان ایمان وزینه او ښایسته کړی فی قلوبکم ستاسو په زړونو کې ایمان وکره الیکم الکفر والفسوق او تاسو ته کفر او ګناه هغه بد ښکاره کړی دی والعصیان او ګناهونه اولئک دغه کسان هم الراشدون دی په هدایت باندې فضلا من الله فضل له طرفه د الله پاک نه ونعمت او نعمت الله